په خیبر پښتونخوا کې د سره نه یو ترهګریم نشته، په خیبر پښتونخوا کې ترهګریم نشته، او په خیبر پښتونخوا کې چې د پاکستان امنیتي ځواکونه کوم اپریشنونه کوي نو هغه د بیګناه خلکو پر ضد کوي او په هغې کې بیګناه خلک وژني. او خیبر پښتونخوا کې هیڅ قسمه دهشتګردي وجود نه لري او نه پکې دهشتګرد شته. دا زه نه وایم، دا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سهیل افریدی په دیر کې زرګونو کسانو ته وینا کوي او په عامه جلسه کې دا خبره کوي. لہذا دا سوال را پیدا کیږي چې کوم د ترهګرۍ جنگ روان دی او دغه د ترهګرۍ جنگ دی حد ته رسېدلی دی چې د پاکستان ریاست د ځان د بقا دپاره دا خطره ګڼي او هغوی دا وایي چې هندوستان موږ د افغانستان د لارې راتاو شوی دی او د افغانستان نه خلک راځي په پاکستان کې ترهګري کوي، دلته خلک وژني، دلته فوجیان وژني، دلته حالات خرابوي. او په دغه سلسله کې بیا د افغان طالبانو سره د پاکستان تعلقات دونه خراب شوي دي چې خبره جنگونو ته رسېدلې ده، خبره بمبارو ته رسېدلې ده، تجارت بند دی، تجارتي لارې بندې دي، افغان کډوال لګیا دي د پاکستان نه په تیزۍ سره ویستل کېږي. او روزانه لکه نن هم که تاسو وګورئ نو د امنیتي ځواکونو د اړخه به داسې راپورونه راځي چې موږ په پلان کې ځای کې 20 ترهګرو وژل، پلان کې ځای کې 15 وژل، پلان کې ځای کې دومره ترهګرو وژل، پلان کې ځای کې داسې عملیات وکړه، یا په پلان کې ځای کې دومره امنیتي ځواکونه په نښه شو، ترهګرو هغه وویشتل، شهیدان کړل یا هغه زخمیان کړل، یا پلان کې ځای کې خلک په تاڼه باندې ورلل، پولیس اهلکار ووژل. دا ټولې خبرې موږ اورو. اوس ریاست څه ته وایي؟ ریاست دا د پاکستان ریاست چې کوم دی نو دا د 4 صوبو مجموعه ده او په دې کې عوام دي، په دې کې امنیتي ځواکونه دي، په دې کې عدلیه ده، په دې کې انتظامیه ده، په دې کې مقننه ده. خو که فرض کو په جغرافیایي لحاظ باندې موږ وګورو نو د پاکستان ریاست په 4 ستنو ولاړ دی چې په هغې کې یو پنجاب دی، یو پکې سند دی، یو بلوچستان دی، یو پکې خیبر پښتونخوا ده. او خیبر پښتونخوا هغه صوبه ده چې په هغې کې د ترهګرۍ جنگ د ټولو نه تود روان دی. په زرګونو خلکو له دې ځای نه کډې وکړې، کاروباري خلکو له دې ځای نه کډې وکړې، ځکه چې د نورو مشکلاتو سره سره دلته د امن و امان حالات خراب دي او د خلکو نه قلمګونه اخیستل کېږي. لہذا خلکو خپل کاروبارونه د پاکستان نورو برخو ته یا دوبۍ ته او نورو ملکونو ته یوړل. په خپله د خیبر پښتونخوا اوسنی وزیر اعلی سهیل افریدی جرګې هم راغواړي او په هغې کې ټول سیاسي ګوندونه هم راغواړي او وایي چې موږ د امن دپاره جرګه کوو. دغه شان په خیبر کې هم د امن دپاره جرګه راغوستې وه، په صوبایي اسمبلۍ کې هم د امن دپاره جرګه راغوستې وه، په هغې کې بله سیاسي ګوندونو ته هم بلنه ورکړې وه. اوس که فرض کو په خیبر پښتونخوا کې مکمل امن دی او په خیبر پښتونخوا کې ترهګري نشته، نو دا جرګې زموږ د صوبې وزیر اعلی سهیل افریدي د څه دپاره کوي او دا امن دی را چا نه غواړي؟ د په دیر کې چې هغه کوم تقریر وکړو نو هغه پکې دې ماره یو مایند سیټ ته اشاره کوي چې په پاکستان کې یو مایند سیټ دی چې هغه په خیبر پښتونخوا کې امن نه غواړي او زمونږ د پښتنو وینې څکي او زمونږ په پښتونخوا کې ترهګري شروع کړې ده او موږ یې تباه او برباد کړو. په اصل کې د هغه اشاره د پاکستان فوج ته ده. که تاسو ورته وګورئ او په دې کې هغه د مایند سیټ ټکې دې ماره استعمالوي. که د هغه اشاره وفاقي حکومت ته وه نو هغه به شهباز شریف یاد کړو، که د هغه اشاره سیاسي پارټو ته وه نو هغه به سیاسي پارټۍ یاده کړې وي، نومونه به یې اخیستي. خو هغه دې مار وایي چې مایند سیټ او مایند سیټ او مایند سیټ. بله دا خبره ده چې لکه موږ ګورو چې په کومو ځایونو کې د پولیس وس نه رسي نو په هغه ځای کې د ترهګرو پر ضد اپریشن څوک کوي؟ فوج کوي که نه، بل څوک خو نه کوي. نو لہذا مایند سیټ چې هغه یادوي خو هغه نیغ په نیغه د پاکستان فوج یادوي. بیا د هغه بیانونه چې کوم دي نو هغه د افغانستان میډیا اوچتوي او په میډیا باندې هغوی وایي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی وایي چې د پاکستان فوج د پښتنو وینې څکي او دا ټوله ترهګري د پاکستان فوج جوړه کړې ده. اوس د ریاست یو دونه اهمه ستنه، یو دونه اهمه صوبه چې په هغې کې د پاکستان د بقا جنگ روان دی او یو اړخ ته په هغې باندې هندوستان راتاو شوی دی، بل اړخ ته افغان طالبان دي. په داسې صوبه کې داسې حکومت چې هغه د اپریشن مخالف دی او هغه وایي چې دلته ترهګریم نشته او هغه دا وایي چې دا خودساخته دهشتګردي ده چې دا دغه مایند سیټ یعنی فوج جوړه کړې ده او په دې کې که هغوی بمبارۍ کوي نو بېګناه خلک پکې وژني.
موږ په دې باندې نور خبره ځکه نه کوو چې په دې خبرو باندې سوچ د پاکستان اسټابلیشمنټ له پکار دی، د پاکستان زورورو خلکو له پکار دی، د پاکستان وفاقي حکومت له پکار دی او د پاکستان هغه خلکو له پکار دی چې هغوی د پاکستان د بقا او د سلامتۍ ذمہوار دي. هغه کسان دې په دې خبره باندې سوچ وکړي چې په داسې حالاتو کې چې په یو فرنٹ لاین صوبه کې یو وزیر اعلی ستاسو د هر قسم حالاتو او د هر قسم عملیاتو مخالف دی او بلکې تاسو په دې تورنۍ چې تاسو خپل خلک وژنئ او دا ترهګري تاسو په خپله جوړه کړې ده، د دې تاسو سره څه غم شته او که نشته او د دې تاسو سره څه جواب هم شته او که نشته، ځکه چې هغه نن سبا د وزیر اعلی په کرسۍ باندې ناست دی، سهیل افریدي او څه معمولي زما ستا په شان کس هم نه دی، نو هغه په جار باندې دا خبره کوي چې زه به دې مقابله کوم او تر کومه چې په ما کې توان وي نو زه به دې خلکو مقابله کوم، لکه د فوج مقابله به کوم، لکه د دې مایند سیټ مقابله به کوم. په خیبر پښتونخوا کې چې کوم خلک ناست دي یقینا چې هغوی امن غواړي او موږ ته پته ده چې په خیبر پښتونخوا کې دهشتګر شته، ځکه چې زموږ د کورونو نه جنازې اوچتې شوي دي. که سهیل افریدي دغه کسان نه ویني نو سهیل افریدي روزانه په خپله خو هغه جنازو له نه ځي، خو دې ګوري چې د پاکستان د فوج او د پولیس د څونه ځوانانو جنازې اوچتې شوي دي، ځکه چې دوی په یو جنازه کې هم د هغوی شرکت نه دی کړی، خو په ټي وي به یې لیدلي چې د څونه کسانو جنازې اوچتې شوي دي او په خودکش دماکو کې تر اوسه پورې د پولیس لاین د 100 پولیس اهلکارو په شمول زموږ څونه ځوانان شهیدان شوي دي او څونه ځوانانو قربانۍ ورکړي دي. نو که دغه نه نو زه خیر په اخبارونو کې به کتلي، په ټي وي به کتلي، خو موږ د پاکستان د اسټابلیشمنټ نه، د پاکستان د وفاقي حکومت نه او د پاکستان د زورورو ادارو نه دا تپوس کوو چې آیا د خیبر پښتونخوا تاسو یوه لیبرټي ساتلې ده چې په دې کې به تاسو تجربې کوئ او په دې کې به تاسو داسې خلک په حکومت کې راولئ چې هغه ریاست سره هم په لاره نه ځي، هغه وفاقي حکومت سره هم په لاره نه ځي، بلکې هغه په ښکاره د پاکستان د ریاستي ادارو او د پاکستان د حساسو ادارو او د پاکستان د امنیتي ادارو پر ضد خبره کوي او په هغوی باندې الزامات لګوي. د دې جواب ورکول اوس زموږ کار نه دی. سهیل افریدي خپله خبره وکړه، موږ خپله هم خبره وکړه. اوس چې کوم خلک د دې ذمہوار دي په کار دی چې هغوی د دې خبرو ښکاره جواب وکړي.